نن د ژړا د ژړېدلو ورځ ده لا یو او بل د بېلېدلو ورځ ده ورکړه یو بل ته بخششونه په مینه راکړئ رخصتونه اول استاد نه اجازت غواړمه په مینا مینا ترې رخصت غواړمه کیدای شي مونږ ستړی کړی وي ته یا ناپامۍ کې ځورولی وي ته دستا شفقت او مرحمت ته سلام دستا الفت او محبت ته سلام درتا کوم بار بار سوالونا په جامعه حنفیه تعلیم الاسلام چمکنی کې د دستربندۍ یو پرروحه او پرنوره پروګرام منعقد شو د دې پروګرام مشر ملما د حضرت شیخ حسن جان شهید فرزند شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب دې پروګرام کې د علماو مشایخ سره سره طالب علمانو او د هغوی والدینو په یو لوی تعداد کې شریک شوي وو په دې موقع د مدرسې طالب علمانو په عربۍ اردو پښتو او په انګلیش کې تقریرونه هم وکړل د جامع مولانا مفتی الیاس راغلي مېلمنو ته په خیر راغی ووی او د جامع سالانه کارکردګي د حاضرینو مخې ته کېښوده مشر ملما شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحسن د قرآن په فضیلت باندې رڼا واچوله او وی چې د دنیا او د آخرت کامیابی د قرآن په زده کړه کې دی او ګڼ تعداد باندې فارغانو د علم 11 مفتیان او 40 حافظان او 18 د ناظرې ماشومان استاسو په مخ کې د هغې هغه اعزاز د پټکي او د رومال هغې ته په سر واچولی شو دغه طالبانو حاضرینو د هغې سرپرستانو او د دې مدرسې محبینو ډېر د خوشحالۍ محفل دی او د دستاربندۍ محفل او د علم محفل دی نو د علم خبرې پکې خوند کوي دا یاد ساتئ د آدم علیه السلام نه تر حضور علیه السلام پورې ټول پیغمبران مولیانو یعنی عالمانو او شکر دی دا سلسله تاسو ته را روانه ده نیابت د رسول علیه السلام تاسو ته حاصل شو ځکه حضور علیه السلام آخري پیغمبر دی او دا دین هم آخري دی او آخري شریعت دی او آخري امت او آخري کتاب دی نیابت الرسول حضور علیه السلام خو لاړه پرده شو خو دا تاسو امت ته دا ذمواري پاتې ده الحمدلله دا ډېره اوچته ذمواري ده ډېر هلکان پکې کامیاب شو څوک پکې روان دي الحمدلله ډېرو حافظان شو دا حفظ هم اوله پوړنۍ ده جامع حنفیه تعلیم الاسلام په سوکړنو کې یو عظیم الشان مدرسه ده نن الحمدلله 26 طلبه کرام فارغ شو آئی کې 11 متخصصین دي مفتیان کرام دي 26 حافظ قرآن دي اور 17 الحمدلله د ناظري ولدي او 2 علماء کرام دي او الحمدلله هر کال چې د مدرسې نه دومره کسان فارغېږي الله جل شانه په دعا کوو چې الله پاک د مدرسې نه نور هم ترقي ورکړي او دا حافظان چې کوم فارغ شو الله د دین کار واخلي اللہ پاک ہمیں توفیق دے اللہ سے یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک یہ شاد آبادوں کے مدرسہ آج ہیں کل نہیں ہیں اور آپ چمکنی کے لوگوں کو شکریہ کہ آپ نے بہت تعاون کیا ان لوگوں نے تعاون کیا سب سے ریکویسٹ ہے کہ درخواست ہے کہ سب اپنے بچے داخل کریں کہ زیادہ سے زیادہ حافظ عالم بنے اور ہمارا اسلام ترقی کرے اللہ جل شانہ مونږ الحمدلله چې کوم دغه مدرسې نه دغه دینی علم حاصل کړو الله تعالی موږ په دې باندې عمل کړو توفیق هم راکړي ان شاء الله موږ مخکې کار کوو همدغه دین کار به کوو تر همدغه پر ان شاء الله کې لګیاو الله تعالی موږ ته خپل رضا نصیب کړي او الله تعالی موږ دین کار واخلي ان شاء الله کوشش وکړو چې ټول خلک څومره کسان دي هغه به علم دي هغه د مشکل موږ علم درس ورکوو چې هغه دلته مدرسو د راشي دین حاصل کړي هغه د امت لپاره چې کوم هغه کار وکړي د خیر کار وکړي او څومره نوجوانان دي هغه چې کوم دغه دین لپاره چې استعمال شي او دین کارونه وکړي الله تعالی ټول په دې باندې عمل کړو توفیق راکړي شکر الحمدلله استادانو په برکت سره مونږ دې ته راورسېدو
او تاسو خپل بچی هم دلته داخل کړئ د خیر سره. زړګی مې ډېر کړی فریادونه په دې موقع د حافظ قرآن دور حدیث او تخصص فی الفقه فضلاو دستربندي وشوه. په اخره کې د ملک او قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وغوښتل شوه. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني. پګړی